أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. سورة التوبہ یوصل آیت پدې مقصد لستل دی چې د مخکنا کم شبهات مونږ بیانو د صحابه کرامو دفاع کې نو چې دا غي بنیاد تاسو ته معلوم شي. سورة التوبہ هغه سورت دی چې پدې کې د مفسرینو د اجماع مطابق منسوخ آیت کریمه نشته ده. اټول صورت اول نواله تر اخره پورې دې کې دا سه حکم نشته ده چې ګنده آغا منسوخ شي. دې کې د آیت کریمه کې د مدینه منوره په باره کې قران مجید داخلي چستا سنا غیر چاپیر د باند چان نا منافقان دي. عرب او عربي دا دو جدا جدا خلق دي. عرب عربیان نه او عربیان اعراب نه اصطلاحات دي. د بهر نه چې کوم خلق راغله او يهود او نصارا د چا چې جبا عبراني او سورياني وا بیشک هغه خراغلی په دې بنیاد باندې چې کوم آخري رسول راضي چې دی په هغه ایمان وروړي. هغه آخري رسول صلی الله علیه وسلم د بنی اسحاق په ځای باندې په بنی اسرائیل کې پیدا شو او دغه راغي د انکار باعث شو چې دا خو زمونږ تربورانو کې ده مونږ د خبره نه منو. دیان د مدینه منوره نه غیر چاپیر مضافات کې اوسېدل پکلو کې او باندو کې اوسېدل. مدینه منوره کې څوک منافق نه و کوون هغه لګ دي اکثریت داغي اعراب دي او اعراب په دې معنی دي چې یو خو عرب نه دي او دویم دا چې بهر اوسېږي. د بهرو سیدلو وجه داوا چې غي ډیر مالدارو تمول داغي مال او اولاد مدینه منوره داغي نشو برداشت کول. غي مدینه کې دومره طاقت نه او چې غي برداشت کړي او داغي اخراجات پوره کړي. هغه سره غیر چاپیر فصلونه او پټی کمو د دیو جنا زیات مالداری د يهودو وا او غي بار او سیدل س خیبر کې سو یوځه سبل ده. پدې معنی تفصیلی پویول پدې کو چې تاسو پدې پوه شئ چې اعرابو کې منافقین موجودي غیر اعرابو کې یعنی عربي خلقو کې څوک منافق نشته. عربي معنی کم چې مهاجر دي او کم چې انصار دي پای کې څوک منافق نشته. دا قرآن خاص اصطلاحات دي. پدې چې اوسړې نه پويږي ناغه بیا درو حافظ پنځه کې راشي او غي ورته او ته بوتي وي دې ورته سر سنډي چوټیک ده. قرآن ولې اعراب وي پدې وجه اعراب وي چې هغه عرب نه دي او دا دلیل شه خبره چې مهاجرین او انصارو کې څوک منافق نشته. دا قرآن نصوص دي زمون خلق قرآن مجید نه ډېر لري تللی دي. سره وابستگی د خلق نشتا صرف تر دې حد پورې اشتره چې راواخل نخکل ويږي یا صرف تر دې حد اشتره چې د کور نه یو بچي ودیږي ناغه سره به ډوله کې کیږي یا کې یو سره ملشي وفات شي او مقبره ته ځینې داغه په کټ کې قرآن مجید پروت دی اگر چې هغه نه لستې شي او ناغله څه فائدہ ورګي. کم کتاب چې د تدبر کتاب او د غور او فکر کتاب او د عمل کتاب هغه سره چې قوم د حرکاتو کینو په دې غندونو کې اغان خلی بیا
مجید دې لپاره راغلی دی لیدبروا آیاته چې خلک د دې په آیتونو کې غور وکړي، فکر وکړي، ځان په باندې پوه کړي. قرآن مجید د لوستلو د ثواب منکر نه یو، لیکن قرآن دې لپاره نه راغلی چې ته تش د دې تلاوت کوه. دا دواړه ځان له خبرې دي. قرآن مجید د راوستو د راتلو مقصد سره د انزال مقصد صرف دا دی چې خلک په دې عقیده وساتي او په دې عمل وکړي. سفیان بویل الله کتاب دې لپاره را لېږلی دی چې خلک لیعمل الناس به، چې خلک په دې عمل وکړي. فاتخذ الناس تلاوته عملا، نو خلق دې تلاوت نه یو مستقل کار جوړ کو. نو پوهېدو کار پې څوک نه کوي. دا نه چې د تلاوت قرآن نه ګنې انکار دی یا د هغې ثواب نشته، دا نه دی مطلب. مطلب دا دی چې دا راغلی یوازې د تلاوت دپاره نه دی. د دې معنا، د دې مطلب، د دې مفهوم زده کول ضروري دی. دا مفهوم دې ته نه وایي چې سړی د قرآن مجید تش فضایل بیانوي چې د قرآن مجید دا فضیلت دی، دا فضیلت دی، دا فضیلت دی. د قرآن مجید د فضیلت نه بس کافر منکری، مسلمان د قرآن د فضایلو نه انکار نه کوي. دا کې اختلاف نشته. اختلاف په دې کې دی چې د قرآن فضایل تا ووایي نو ته پې پوهې څومره شوې، تا وخت ورکړه د الله کتاب له، یا کم عالم چې هغه ترغیب ورکوي قرآن مجید طرف ته، نا په خپله په قرآن مجید پوهېږي، د هغې په معنا او په مطلب پوهېږي. که پوهېږي نو سوال بیا دا دی چې عوام یې څومره پوهې کړي دي. یوازې لفظي ترجمه باندې کار نه کېږي. دا کم نکته چې مونږ ښیو په دې نکتو باندې پوهېدل پکار دي چې یو عربي دی یو اعرابي دی. تاسو چې د عربی ډکشنرو ته رجوع کوئ او بیا خاص کر هغه ډکشنرۍ چې د هغې تعلق غریب الحدیث یا غریب القرآن سره وي، دوی به تا ته دا وضاحت وکړي چې عرب ځان له څیز دی، اعراب ځان له څیز دی. دا خو موږ معنی وکړو بانډچیان، لیکن د قرآن په اصطلاح کې هر بانډچي ته عربي خو نه وایي. دا خو ځان له خلق دی، دا د بهر نه راغلی خلقو. مدینه منوره کې نه اوسېدل، د دې ژبه عربي نه وه، سریانی وه یا عبرانی وه یا د مصر څه ژبه وه. دی راغلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړلو دپاره وو. دلته دی بېلارې شو. منافقین اکثر په یهودو کې او په نصاراو کې وو، عیسایانو کې وو. منافقین د اهل کتابو اصطلاح د محدثینو دغه د مفسرینو، منافقی اهل الکتاب دې ته اعراب وایي. دا هر باندې نه دی. نو اعراب به اوسېدل مدینې منورې نه غیر چاپېر. نو قرآن څه فرمایي؟ وممن حولکم من الاعراب منافقون، او دا هغه چا نه چې ستا نه غیر چاپېر اوسېږي. من الاعراب د اعرابنا منافقین دی پدې کې. د منافق دا مسله مونږ بار بار کړې ده او ضرورت یې پدې پیښیږي چې خلک پدې نه پوهېږي، پدې مسله نه پوهېږي. نون فی قاف اصل کې دورخی ته وایي، دوغلاپن. د یو سړي چې دوه مخونه یو ځای کې یو شان مخ ښکاره کوي او بل ځای بل شان مخ ښکاره کوي، دې ته نفاق وایي په لغت کې. د شریعت په اصطلاح کې نفاق دا دی چې د یو سړي په زړه کې کفر دی او په خوله د اسلام ښکاره کوي، نو دا منافق دی. دته منافق د عقیدې وایي. قرآن مجید چې د کومه منافقانو نه بحث کوي، دا منافقین د عقیدې دي، او دا عقیده منافق کافری. دا خبره ذهن نشین کا، ذهن کې واچوه، ځان په باندې پوهه چې دا عقیده منافق مؤمن نه دی او مسلمان نه دی، هغه د مشرک نه زیات بدتر دی. یو د عمل منافق دی، او د عمل منافق هغه چې هغه کلک مسلمانی، داغه عقیده توحید موجودی، لیکن اغی کې د منافقانو عملی اعمال موجودی. دے کافر نہیں.
دا باریک فرق دی په دواړو کې. یو منافق اعتقادي دی، یو منافق عملی دی. حدیث کرا دی د منافق علامات دي، تاسو ته معلوم دی. درې یا څلور خبرې کوي، دروغ وایي، قسمونه خوري، وعده خلافي کوي، کنځلې کوي. دا منافق عملی دی. زمونږه علمي شان دومره راغورځېدل دی چې مونږ آیت کریمه وایو چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. د عقیدې منافقان به د جهنم په لاندې طبقه کې، او بیا راشي نو مسلمانان وایو چې دی دروغ وایي، دا منافق دی، فلانې منافق دی. دا مونږ څه چلو کو؟ یو مسلمان مؤمن مونږه هغه ته د عقیدې منافق وایي. جذباتی خبره ډېرې خیر راځي مونږ له، خو جذباتی خبر نه څه نه جوړېږي. علمي پوهه ورکول پکار دي قوم ته. زمونږ هغه پوهه خلک هم بدقسمتي دا چې ناپوهه دی. قرآن چې د کم منافق تذکره کوي هغه د عقیدې منافق دی، او بېشک د عقیدې منافق کافر دی او جهنمی. پاتې شو عملی منافق. د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده چې مونږه یو مسلمان د ګناه کبیره په ارتکاب ابدی جهنمی کو نه. دا عقیده ده چې تا دروغجن ته ابدی جهنمی وې، او ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار د پاغه ور فټ کو. نو تاسو چلو کو مسلمان درې کافر وي کو نه وي؟ دا د خوارجو طریقه ده. جذباتو کې خلک خبرې نه کوي، سوچ سمجھ کر خبره کوي. دا ټیک ده چې دروغ ویل ګناه کبیره دی، کنزل کول ګناه کبیره دی، وعده خلافی کول ګناه کبیره دی، بے ځای قسمونه خوړل ګناه کبیره دی. دې کې شک نشته. لیکن که یو سړی د دې ارتکاب وکړي نه دی کافر نه دی، دی مسلمان دی. حدیث کې جرازی چې سارا منافقا خالصا دا غینا مراد منافق عملی وي، یعنی کم چې عملی منافق د خالص د ماغه شان شو. منافق اعتقادي نه وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې کم منافقین یا غیر عقیدی منافقین دي، لہذا کافر دي. نن که مسلمانانو کې څوک منافقین ښکاری تا دا نو دا به د عمل منافقی، دا مسلمان دی. مونږ د ډېرو خلکو ناورو فلان کې د عبدالله ابن ابی غوندې دی، لوی لوی خلک لګیایي تقاریرو کې وایي. سوچ پکارې دا څه وایه تاسو؟ عبدالله ابن ابی خو منسوسی کافر دی. نو چې کله تا یو مسلمان یو کلمه گو تا منسوسی کافر وي نه ته مسلمان پاتې شوې. دې خبرو کې احتیاط کول پکاري. دا ظالمان د چا چې مونږ تذکره شروع کړې د روافض، هغې صحابه کرامو ته منافقین وایي. دې څه مطلب دی؟ مطلب یې دا دی چې صحابه کرام کافرو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په موجودګۍ کې دی مسلمانان نو. دلیل سے پیش کی، دا آیت کریمہ پیش کی کہ ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق. بعضی دا اعرابنا کم چستاسو نگیر چاپی رسیگی منافقین دی، او پا مدینی والو کم سخلق شترے اگی کلک دی پا نفاق باندے. دا دی وجہ ماتا دا اعراب و دا عربی میں اس کے فرق خواہ. صحابہ کراموں کے اعراب نشتا، صحابہ کرام ټول عربیان دي. سوال نه پیدا کیږي چې په کې یو کس منافق شي، هیڅ منافق نشتا. او د نفاق وجه بس پیخیږي. مکه مکرمه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ایمان دعوت ورکو، نو خلق دو قسمو. یو هغه خلق چې هغې ایمان راوړی دی، یو هغه خلق چې هغې انکار کوي. هلته درېیمه طبقه نشته منځ نه. ولې نشته؟ نفاق هغه ځای پیدا کېږي چې هلته کې لالچي. درېیم آپشن هغه ځای پیدا کېدی شي چې هلته کې څه لالچ امید وي.
کوم خلقو چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه کې ایمان راوړ دي هغه مخلص خلق دي. عمار، بلال، یاسر، سلمان، صہیب رضی اللہ عنہم اجمعین پکې زنانا اغي تکالیف برداشت کړی دي لیکن اغي ایمان سینې سره لګول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم نستمو رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل ډېر مشکل جون تیرو تکلیف کې غریب ور وخت دی کله دار ارقم کې پټ او کله خانه کعبه کې پټ. اوس داسې یو سړی وانه چې څوک ایمان وروړي نه منافق کې دی شي سوال نه راګي. بیا د هجرت نه 2-3 کال مخکې 3 بیعتونه شوي دي، عقبه اوله، عقبه ثانیه، عقبه ثالثه. پای کې د مدینه منوره خلق راضي او رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کوي. ولې هغه عرب نه دي، هغه په دې نه پوهیږي چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت ورکو د مکی خلق به مونږ سره چل گئی. آیا هغه زمونږ دوستان پاتې شي او آیا هغه په مدینه منوره باندې حمله او چړای نه کوي؟ دا ټول سوزونه باندې هغه پوهیدل لما شومان نو. په دې وجه انصار او مهاجرینو کې سوال نه پیدا کیږي چې څوک منافق پیدا شي. هغه ته تکالیف معلومو. هغه اردو کې شاعر وی چې یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. پاگے زمانے کی مسلمانی سے آسان چیز خنو دا خو ډېر مشکل کارو. مسلمان دل مشکل کارو نن آسان دے مسلمانی ننم ګران کار. تو قرآن و حدیث باندې عمل شروع کن معاشرہ بتا کټ کی بالکل دزان رخ پرواز هم څوک نه کوي. دا تش دنو مسلمانی ددن د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنت مطابق ته جون تیر کا منځ هغه شانته ہوگا، غم هغه شانته ہوگا، خادی هغه شانته ہوگا. دا مسلمانان به وي غم او شرم دا خو سم هغه چل دا جذباتی اسلام دی. جذباتی خبرونه زما بار بار تاسو ته دا مینت ته دین روزه عملی مسلمانان شي شعوری اسلام قبول کړي. تو صحابه کرام اسلام او ایمان شعوری په دی وجه پای کې څوک منافق نشته. دا دروغ وي خلک چې فلان کې صحابي منافق او فلان کې صحابي منافق او انصارو کې هیڅ څوک منافق نشته دی، نه په مهاجرینو کې څوک منافق شته دی. منافقین چا کې دي؟ يهودو کې دي. منافقین په عیسایانو کې دي، په نصرانیانو کې دي. قرآن دا غي تنقید کوي دي کې لک خلق دی چې هغه مدینه منوره کې اوسېږي. اکثریت د مدینه منوره نه بهر دی. دي ته اعراب وي، یو اعراب دی یو عربي دی. عربي مهاجر او انصار دي. اعراب هغه دي چې هغه د مکی یا د مدینه خپل باشندگان نه دي. هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان وروړلو لپاره د مصر نه، د شام نه، د یوې علاقې نه بل علاقې نه مدینه منوره ته راغلي. دغه اعراب دي. قرآن مجید فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چې ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ. د مدینې نه غیر چاپیر ستاسو نه غیر چاپیر منافقین دي او په دې مدینې والو کې هم سشترخ مردو علی النفاق هغه کلک دي په خپل منافقت. ٹھیک ده ستاسو مخ کې بلګیای. قرآن مجید په دې باب کې سورۃ المنافقون کې داغي او تذکرہ کړی ده. اذا جاءك المنافقون کلا چې تا ته منافقین راشي ناغي سوی نشهد انک رسول الله. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ کې هغه ته وی مونږ گواهی کوو چې ته د الله رسول یې. الله وی یو زه گواهی کوم چې ته د ما رسول یې. ولكن المنافقین لکاذبون، لیکن دا منافقان ستا په مخ کې دروغ وایي. نشهدو خبره دی غلطه ده. د دې ځل کې پتا ایمان نشته. دا ډېر دروغجن خلک
سوال لای چې دا منافقین رسول الله صلی الله علیه وسلم پیجندل دې آیت کې دا غي وضاحت کړي چې نه پیجندل لا تعلمهم نحن نعلمهم تاسو دی نه پیجنې مونږ دی پیجنو اور روافض پیجندل نو دی سوئی ټول صحابه منافقو نعوذ بالله من ذلک ما شروع کړې په دې باندې دا تقریبا زموږ درېمه شبهه غالبا چې دې علاقو ته دا رفض را رسېدل زمونږه نوې تعلیم یافته طبقه پلاس کې دای کتابونه او بدقسمتینا زمونږه علما دې طرف ته توجه نه کوي جذباتی خبرې وکړي علم او پوهه چاره نه ور کوي چې خلق خپل ایمان محفوظ کړي چې صحابي منافق شو بیا نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم په دنیا کې کامیاب ترین انسان بنئ اخو ناکام شو مکی په 14 کال جون کې او د مدینه په 10 کال جون کې یعنی 23 سال جون کې هغه منافقان ورګري پیدا کړل بیا خو هغه خبره دروغجن شي کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې فرمایلا خلق ته ویل ما تاسو د الله دین درو رسو ټول ویوږي آیا ما تاسو خیر ولټو ټول ویوږي د اسمان ته یو کتل وی فرمایل یا الله ما ستا دین دی ته رسول دی دا مؤمنان دي ته گواه اوسه دی په گواه حیوان ده هغه پورا کامیاب نبی وو کومګه دا وایو چې دا منافقون بیا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نعوذ بالله حکیم نو هغه خپل دوست او دشمن نه پیژنده آیا هغه نه ځان غیر چاپیر منافقین کو کینولو آیا ابو بکر عمر عثمان و علی معاویہ و فلان صحابہ کرام دا منافقین دا درو وی خلق قرآن دوا الفاظ وی استاسونا غیر چاپیر چکم عرب دی پہ کہ منافقون دی عرب ندی مہاجر و انصارو کے سوک نشتر اس یو کس دعا بے شک دا سری چاگی دا اسلام نا رجوع کرے دا تختی دلی لیکن آگا کسان بیا واپس هم راغلی دی زمون خلق همیشه نیمګړی خبرې کوي ته دې مزاج دغه دی او شاید د دې وجه بنیادی ناپوهي ده د یو صحابي د کفر د حال خبرې وکړي ابو سفیان کوي ما څوک نه لیدل چې هغه سیدنا ابو سفیان رضی الله عنه ویلي الله صحابي نه دی د چا چې ګناهګارو د الله او د رسول ناغه معاف کو لیکن انسانان یې تر اوسه نه معاف کوي دا زموږ عجیبه حال دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح کړه هغه دا نو فرمایلی چې من دخل دار ابي سفیان فهو آمن دا ابو سفیان پکور کې چې چا پناهي واغسته هغه ته امن حاصل ده دی ولې دې سبب مو ګورک رسول الله چې به نور مشرکانو تنګو نه بیا ابو سفیان کر پناه غسته مکی جون کې د دشمنۍ باوجود خپلوان یې وګڼه خپلوان یې و د هغې د وجې به خیال ساتو فتح مکه کې هغه اسلام قبول کو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دی چې الاسلام یهدم ما کان قبله یو کافر چې اسلام قبول کو هغه ټول جرایم معاف کړي شوي دي الله معاف کو رسول الله معاف کو لیکن زمون خلک یې تر اوسه نه معاف کوي ابو سفیان وایي تاسې نه دی ویل پکار دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم خر دی د ام حبیبه والد محترم دی ام المؤمنین ام حبیبه زمونږ ډېر عجیب و غریب پوهه ده یو صحابي دی چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې د هجرت په شپه روان دی سراقه بن مالک ما چرته و نه ریدل چې چا دا ویلي چې سراقه بن مالک رستو مسلمان شوی دی رضی الله تعالی عنہ ورته کله دا هغه اس دو درې ځله
زمکه کې خخ شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه معافی وغوښته. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ټیک دا غوې را لو لیکه. عامر بن فخیرت هغه وی ولیکه چې دا امن حاصلی. ابه ورته ویل څنګه باغ روزي چې د فارس د بادشاہ کنگن ستا بلا سوګي. هغه جنگ کې د ایران جنگیدل دی، صحابي شوی دی، مسلمان شوی دی، لیکن هیڅ مسلمان دا تکلیف نه کوي چې سراقه بن مالک رضی الله تعالی عنہ وي. دا خپل پوهه ده چې د سنیانو دا پوهه د صحابه کرامو په باره کې نو کمی چې نه مني دی وس پوهه. ډېر درد نه را بحث ما شروع کړی دی ځکه صحابه کرام زموږ محسن دي. سړی چې هغه د خپل محسن خیال نشي ساتلی اب د بل چا څه خیال وساتي. دا کم چې منافقین دي قرآن فرمایي لا تعلمهم نحن نعلمهم. خلق وی چې جلدی پر تیل کا کام کنا یو خل آیت معنی غلطه وکړه. بیا دا کم حد کتاب چې ما سره دی ته د امام طبرانی المعجم الاوسط وی دا تمای چې علمیه دارا چې خلق سره کتابونه نشته. موږ سره سنشته هو کتابونه شته الحمدلله. هغه کې شاید د کتابونو هم ځانې اوریدل چې المعجم الاوسط څه شی دی. امام طبرانی خلق طبرانی وي، طبرانی نه طبران دی. درې معاجم دی، یو کبیر دی، یو اوسط دی، یو صغیر دی. صغیر مختصر دی، اوسط درمیانی دی، کبیر تقریبا 30 جلدونو کې ده. موږ سره شته الحمدلله درې وړه. دې پدې کې یو حدیث لیکي او دا وتا ډېر زلا اورېدلی چې یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمعې مانځه کې خطبه ویله. وی فرمایل فلانی تپاسا فلانی تپاسا فلانی تپاسا ته منافق. څومره کسان پاسېدل، بېشمېره کسان پاسېدل. په دې کې الفاظ دي دا دې کې د امام بهقي روایت کې الفاظ دي چې تقریبا 1.4 کسان پاسېدل. دا روایت خلق پیش کوي دا شبهه ده چې دا خو منافقین او په صحابو کې ناستو کنه. وای خو مونږ هم جوړو کنه چې منافقین او په صحابه کرامو کې ملوخ. صحابه کا منافق وې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابي ته صحابي ویلې او به ورته منافق ویلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته دا نه وی چې ته زما صحابي او منافقي. ډېر خلګي پیغمبر پسې مونږ کوي لیکن داغي پزړه کې ایمان نه ور داخل شوی. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وی قم یا فلان انک منافق، قم یا فلان انک منافق. دا خو ساده جواب دی، خو دې علمي جواب دا نه دی. مونږه چې کله یو حدیث پیش کوو ځانا دومره کم قلم ما جوړوي چې چا په کتاب کې څه لیکلي ته دا ټیک ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث د منلو لپاره یو علم دی، هغه ته علم اسماء الرجال وایي. زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میاس کې 1400 کال دي، 1400 کال. په دې 1400 کال کې دا حدیث دلته کې 4 ورسو. دغه افراد ته مونږ وایو راویان د حدیث راوی. دا هر حدیث چې کله مونږ بیانو نو دې سره د سند لیکلی. امام طبرانی دې سره سند لیکل دی چې دا حدیث ماته چاوي نو دا ول خپل استاد نوم لیکل دی، بیا داغه د استاد نوم لیکل، بیا داغه د استاد، بیا داغه د استاد، بیا داغه د استاد، تر دې چې دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسیدله. دې ته سند وایي. تاسو کا عدالتی معاملې کتلی کنه نو پائے کې جج یا مخالف وکیل جرح کوي، په گواه باندې جرح کوي. هغه اصول څه نشته. یو سړی په ما یو خبرو کې چې دا خبره کړې ده یا دا کار کړی دی نو دا هغې څوک تپوس کوي که نه کوي؟ د هغې لپاره اصول دي مختلف. د حدیث د قبولیت لپاره هم دغه شانتې قیدي دي.
زمونږ خو علما غریبانان په دې باب کې عوام دي، عوام نه وسړی څه ګیله وساتي. دی وایي حدیث ته په کتاب کې لیکل دی، دا موږ ته هم پته چې حدیث ته په کتاب کې لیکل دی، لیکن د دې لپاره قاعده دا ده چې دې راویان وګوره چې دا څوک دي او دا ثقه دي که غیر ثقه دي، دروغجن دي که رښتینی، مروت پکې او که نه و خلاف مروت و. دې ته وایي علم و اسماء الرجال. دا ډېر لوی علم دی. په دې باندې سړی چې کتابونه اخلي نو دومره ذخیره پې بندېږي چې کم سے کم 2.5-3 لکه روپۍ پې بندېږي په دې فن په کتابونو باندې. او الحمدلله ټول کتابونه شته ما سره، موږ چې څه ګټلي دی په کتاب لګېدلي، په ځان هم څه شی نه لګولی. علم و اسماء الرجال کې الحمدلله زما ایم فل او پی ایچ ډي دواړه په حدیث باندې دي. ډېره زیاته فایده راکړې ده. د علم و اسماء الرجال کې مونږ ګورو چې په دې کې یو راوي دی حسین بن محمد بن عمر. دې راوي په باره کې یو قاعده دا ده چې دې رښتینی خو دی لیکن کثیر الخطا دی. دا خو د مونږ ته الفاظ ویل چې رښتینی دی او کثیر الخطا یې نه څه چلو شو. د دې لپاره بیا بل علم دی، هغې ته علم مصطلح الحدیث وایي، علم اصول الحدیث. پیدا ما یو کتاب شته دی معرفت علوم الحدیث، هغه د الله په فضل مختلفو یونیورسټو کې دینی مدرسو کې کورس کې شامل دی. په هغې اصول حدیث کې قاعده دا ده چې یو سړی کثیر الخطائی، کثیر الخطا ګوره یو خطا دوی یو غلطی دو زمانه هم کېږي ستاسو نه هم کېږي، لیکن یو راوي داسې شي چې کثیر الخطا شي، ډېر غلطۍ کوي. خو چې کله ډېرې غلطۍ کوي او دی رښتینی خو دی لیکن غلطۍ ډېرې کوي ته د روایت به قابل قبول نه وي. ترکمې چې د سره بل څوک تابع بل څوک راوي نشي میلو. صدوق ورته په دې وجه وایي ډېر رښتینی معنی نه ده، اصطلاحات زده کول پکاري. صدوق ډېر رښتینی ته نه وایي، صدوق معنی رښتینی دی لیکن عند المتابعت، چې د سره بل یو ملګری میلو شي نو بیا به د خبره مونږ تسلیم کو، لیکن د سره بل څوک ملګری نشته او کثیر الخطا دی، لہذا د دې حدیث اس اعتبار نشته. د دین په معامله کې د دې حدیث اس اعتبار نشته. ته دې بیانول هم ګناه ده. دې محدث مونږ طریقه له صرف دې لپاره دی چې دا علم دی مونږ ته په دې لار را رسېدلی دی. و خلک د دې نه واقف نه دی، به تا ته وایي ده ولې لیکلی دی، بیا تاله ستا په شان امي پکار دی، مونږ به تا څه پوهېږو په دې باندې. یو سړی چې د یو علم د ابجد نه نه خبر نه مونږ به سره څه خبرې وکړو او څنګه به پوهېږو. اوس به شاید تاسو پوه شوي یې چې د حدیث علم دا ګپ نه دی. کله کله زه ګورم نه یو شیخ الحدیث ورته خلک وایي، مولانا سمیع الحق رحمت الله تعالی علیه وفات شوی دی، ظلمن مړ دی، زمونږ د هغه سره څه اختلاف نشته، الله دې وبخي، الله یې دا غلطۍ معاف کړي، الله یې د هغه درجات اوچت کړي، هغه سره خبره نه کوو. خو یو عالم د هغه په باره کې تقریر کو نه، تقریر کې هغه ویل چې حدیث کې راځي چې موت العالم موت العالم. او دا بنوري ټاون شیخ الحدیث صاحب دی. ما دا ویډیو چارولې که نما انا لله و انا الیه راجعون. په ټول ذخیره حدیث کې دا حدیث نشته، دا حدیث نه دا چرته مقوله ده. په دنیا کې د رسول نه لوی ذات شته چا نشته، ایمان دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو دین ختم شو، د عالم په مړ کېدو باندې دین نه ختمېږي، اگه پې مه لګوه. او دا هغه دور نه دی، د هغې وجه دا ده چې د عالمانو قایم مقام پیدا کېږي. الله دې مونږ د هغې نه ساتي. دا هغه دور نه دی، هغه دور به داسې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله علم د چا د زړه نه روباسي،
بلکہ عالمان با پیدا مڑکیگی داغی قائم مقام بنی دا خلق با دا جاہلان علماء جوڑ کے و داغی نے بتپوسو نہ گئی تی دنیا کے پزرگون عالمان شدہ اللہ بفضل دا دور نہ رہے اب قیامت تا بالکل نزدے دوریخ دے دور کے علماء اشترے زمانگ دا خبر دا مطلب نہیں چا سمیع الحق صاحب گنے عالم نو اگا عالمو ظلمن ملکل شوئے اور دا اللہ دا ذات نا قوی امید دے چا داغتا شہادت بے قبول گڑی ایک اختلاف نشتا لیکن دا خبر کول چا موت العالم موت العالم قالہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا دروغ دی دا رسول اللہ علیہ وسلم فرمان نہ دیکھ بلکہ ما پٹول ذخیرہ دا لغت کے دا چرتم نمونت چاہے نہ ہوا کم دے رہے دا اخکاری دا چا صرف در پاکستان و دا ہندوستان دا علماء و پخلوبان جاری دے عربی پیجی نمنا مونگ دا عالمان و حال لکھ دا مخلق بسرے سو ہوئے و دے باب کے دا نہایت احتیاط ضرورت ہے اور دا غیوہ جدارا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمائی لی چا من قال علی ما لم اقل فلیتبوا مقعدہ من النار یو بنی آدم چا ما بانے داسی خبر اگلا چا ما نہیں کڑے نازان لور کے زے جوڑے زان لزے اور کے مجوڑا ہے ترکی میں چا یو حدیث تا دے یو کرا عالمنا ار عالم مو آیا یو کرا عالمنا چا داگا اور نا بیچونا حدیثی داگا نہیں اور دلے اعتماد مکہ وقت اقول قولی هذا استغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین لگا دا ور کو لوگ سرخانے تمبا کو لوگ